ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی او یو وارې بیا د پیپر میل نه پس چې کوم دی شوګر میل په پراپرټۍ باندې ولاړ یو چې کله نه عمران خان صاحب ایمینیشن وداري شوګر میل راله په بڑا کا یاره خو بس اسم ته نه تیری کیږي زه به خیران دایم چې د چا نه بګیله کو د دوی نه ګیله پدې کو چې دا خو یو د ریاست مدینه چغه وي یو بل د انصاف چغه وي نو د انصاف په دغه ایمینیټوب کې چې کوم دی چې خبر شو نو دلته کې د شوګر میل په ځمکه باندې پراپرټي شوې ده خو دا د 400 د شمیر خلک دي چې په 400 باندې خوږیږي د 400 د ترقۍ او سره فکر دی خیران کون خبره ده چې دوی دا کله د احتجاج کوي نو د دې اپتو شو چې دوی دا اعلانونه کوي خو یو سړی چې کوم دی دی په کارو چې دی د وخت کې په زرګو خلکو او دی زرګو خلکو به سر وړو نن د دوی په وینا باندې یو پراپرټي دغه شوله یو چې کوم خلکو اغستل کړي دي ناغوی دا خبره کوي او غوی دا لیکل زور کوم چې په دې به کارخانه راځي خو د شوګر میل چې کوم دی دا دلته کې کم صورتحال دی چې دا پلاټینګ شوی دی په نش بیه باندې د شپې چې کوم دی انتظامیه 400 ډي سي صاحب هغه هم زرمو ټوله زما د 400 نه خپې راتو کړي دي او هغه هم چې کوم دی دلته کې یو خپل کردار ادا کوي او هلته کې په کمره دننه چې کوم دی دغه سیستم روان دی دا زمونږ 400 ده موږ ته مشران وایي چې 15 کاله مخکې دا د رڼاګانو ښار په دې روډ چې به څوک تلل نو خوشحاله به 3,500 مزدورانو او خلکو چې کوم دی خلک په ترقۍ ځي او دې 400 د دې مقامي دا دلته کې چې کوم مشران دي د دوی په وجه باندې موږ وروسته روانو کارخانې چې هر چا کولو کړی وي غلطۍ چې د هر چا دي حکومتونه راځي هغه غلطو ته نه ګوري او هغه میلونه چې کوم دی هغه بخالي دلته موږ دغه وی چې صوبه 1000 عرب قرضدار شوه نو شوګر میل او پیپر میل ته پکې پیسې ښودلې وي نو هغه چې خبر شوي میډیکل کالج ته پکې 100 روپۍ ښودلې دي څه ډرامې او بچکاره حرکتونه را سره شروع کړي دي خیران کون خبره دا ده خو به هر حال زه دې ملګرو ته سلام پیش کوم چې زه دونه څوک خو به دې 400 به دې 15 لکه خلکه کې ده 50 خلکه خوشته که نه چې دې څیزونو دپاره اواز راپورته کوي چې دا دې ودرېږي او دا دې خلکه د خپلو پیدو دپاره نه هغوی دا هم و چې دې کې زمونږ ځمکې دي موږ د خپلې ځمکې نه غواړو خپل مراعات نه غواړو په دې ځای کارخانې غواړو او دا دونه کمرشل ځمکه ده چې دا ځمکه بیا نه میلاویږي په دې باندې پلاټینګ وشو نو په دې کې ورسره موږ یې شهري صحافي نه کلک ولاړ یو خو دا ورته وایو چې خرڅ نه شي اکثره بیا داسې شوي دي چې دا مشران بیا خرڅ شوي دي او ملي بګت سره به د شپې بیا سمجوته شوې ده ګینه ډېرې چغې مو وهلې خو څه ریزلټ یې رونه وته پایلونه هم غټ غټ وګورو وي سپریم کورټ ته هم لاړو های کورټ ته هم لاړو دا مو شو هغه مو شو دا قانون ولې زموږ د دې خلکو نه مني دې ځای کې چې کوم دی کله پکې وزیران میلو شي کله پکې څوک میلو شي او دا دې وخت کې د پی ټي آی یو مشر چې کوم دی نو دا ځمکه اغستې ده هغه ته موږ دا وایو چې باقاعده اعلان وکړه چې دا ځمکه ما واغستله په دې به زه صرف کارخانې جوړوم خو نه وي نو دا د 400 د 50 خلک د تعالی کافي دي هاشم خان څه به وایې په دې موقع باندې بسم الله الرحمن الرحیم زه پروس کال خبر شوم چې یاره د دې 400 د سلیم شوګر میل ځمکه داسې غیر قانوني طور باندې د دې رجسټري شوې وه رجسټري نقل مې پکارو خو چې چا رجسټري کړې وه او چا سره د دې کاغذونو صاحب هغوی دا ټول غون فایل کور تړو کور یې ورسره بکس کې ژرنده کړو منډې موالې تړې موالې اس ام ډي آر له لاړم هغه ته مې وویل چې یاره موږ له د دې کاغذونه راکړه د دې سیکشن 460 چې منظور شوي د دې راکړه هغه وخت ډي سي چې کوم و هغه ته مې وویل صاحب هغوی ویې موږ سره څه نشته ریکارډ ټول پېښور کې پاتې شوی دی چې کله دا ځای لګېده بار کې بیا لاړو عدالت ته د دې میلونو یو دفتر دی او دا ټول هغوی مینیج کوي هغې ته سیکیورټیز ایکسچینج آف پاکستان وایي هغې له لاړو هغوی موږ له ریکارډ راکړه هغې ریکارډ کې دوی په 93 کې او بیا په 2013 کې دوی هغې ته اپلای کړی وه چې یاره موږ دا میل بندو دا دې لیکویډیټ شي هغوی ورته څنګه لیکویډیټ کوې د دې یو وکیل دی ایوب نوم دی مردان دی د میل وکیل دی هغه دوی لیکویډیټر مقرر کړو چې لیکویډیټر مقرر کړو نو دا میل دوی په خاندان کې په پلار او رونو او زامنو تقسیم کړو چې هغه کاغذونه هغوی له لاړل نو هغوی ورته دا خو ټول تاسو آل ان ون کړه دا خو خاندان کې هم تقسیم د شیر هولډرز له د ځمکې د اونر له تاسو څه کېښودل څه هم ورکړم بل دوی وایي موږ پې دومره انویسټمنټ کړی دی هغوی ورته موږ ته د هغه ستاسو انویسټمنټ
مونږ ته اډیټ راکړي. اډیټ له 3 میاشتې ورکړې، هغه اډیټ دوی اړونه خولې شو، هغې ولا دا لیکویډیشن ریجیکټ کړ. چې ریجیکټ کړ بیا دوی لاهور های کورټ ته پټ په پټه لاړل، چېرې 400 یا پښتانه خبر نه شي. هغه چې کاغذونه لاړل هغوی ولا په 2015 کې دام ریجیکټ کړ. چې دغه 2015 کې او بیا 17 کې بیا دوباره چې دوی لاړل شورټیز ایکسچینج آف پاکستان ته، نو هغه بیا دوی ریجیکټ کړ. 2021 کې بیا دوی شورټیز ایکسچینج آف پاکستان په اسلام آباد کې یو دفتر دی، هغې ته دوی لاړل په جون کې، پروس کال جون کې هم ولا هغوی ریجیکټ کړ. کاغذونه ما سره دي په دې موټر کې دي، یاره تقریبا دا موټر دا ډک مې د دې سلیم شوګر مل نه کاغذونو نه ډک دی. چې زه یو خوا دفتر ته ځو بل خوا، چونکې دوی په پی ټی آی کې دي، حکومت هم دی، وزارتونه هم دوی سره دي، سینیټران هم دوی دي. په بیروکریټ کې اوس باندې نوم هېر شو، د دوی یو خوری دی، هغه وخت کې سیمبیارو، او هغه نه هم چې کاغذ غوښته هغه به نه راکړه. که چاته به هم دلته وې تر دې پورې چې کله دا رجسټري شوه، نو بیا د انډسټریز ډپارټمنټ والا پس انکوایري لراله چې وایي دا تاسو څنګه رجسټري وکړه، دا خو د سرکار ځمکه ده، دغه د انډسټریز ځمکه ده، دا نشي کېدی. هغه دوی شپه په شپه هغه افسر بدل کړه د هغه ځای نه چې دی ولې د انکوایري کوي. 13 کروڑ روپۍ په اوس کال دې کې تقسیم شوي دي. د ډي سي نواله د چپړاسي پورې دا پیسې اخیستلې شوي دي. یو سړي له عرضي طور د سب رجسټرار دغه ورکړو، چارج ورکړو، هغه پیسې واخیستې، هغه رجسټري وکړه. پټواري پیسې واخیستې، هغه کاغذونه جوړ کړو. ګرداوټ پیسې واخیستې، هغه کاغذونه برابر کړه. ډي سي پکې انکوایري کوله، هغه پیسې واخیستې. هغه انکوایري داسې ګډه وړه کړه چې ویره مونږ دې مل نه، چونکې دې باندې مونږ ټیکس حکومت نه 4 کروڑه که 6 کروڑه واخیستو، دا حکومت ته فایده وکړه. یاره د عربونو روپو جایداد دی، دا چې کوم ځای مونږ ولاړ یو، دا ځای دوی په 8 لکه روپۍ مرله خرڅوي دا پراپرټۍ والا. او اخیستې به څو؟ اخیستې به 2,10,000 عرضي طور داسې اخیستې ده، او خپل منځ کې چې دوی خپل منځ کې سب ملي دغه کړی دی. اوس چې دې تاسو وګورئ چې په 8 لکه روپۍ مرله شي، نو د کانال دا تقریبا 14 کروڑ روپۍ ده. اوس دا وګورئ چې دا 570 کانال څومره اربه روپۍ ته جوړې شوې، دا ټولې دوی په خپل جیب کې واچولې او سې په خلکو تقسیم کړې، او سې داسې کړه 400 دا خلک یې داسې پرېښودل. دا میلو په دې باندې دا علاقه آباده وه. د علاقې دا خلک به راتلل، ټانګي والا به د 400 نه سورلی راوړې، دلته میل والا مزدوران به راتلل، دوکاندار چې مخامخ وو د دوی دوکانونو میل مزدورانو به د سوداګانې کولې، هغوی پې آباد وو، هوټل والا پې آباد وو، زمیندارو به چې غنم غنې یا چکندر راوړل، هغې به خوشحاله وو. لوکل به دلته ورته د هغې فصلونه سنبالېدل. بل دویمه خبره، هغه خلک څه وایي، دوی دومره خودغرضه شو چې دا د عیسایانو دا چرچ نه دی، دا په 1951 کې جوړ شوی، دی هم خرڅ کړ. او دوی ته هم وایي چې تاسو هم د دې ځای اندازې یا زاریان په دې مرو به چې مرو به نو تش لاس به هېڅ به هم نه بغیر دغې شپږ ګزه، 4 ګزه یا 15 ګزه کفن او دغه سله ګڼې ځمکه چې کم کې به مونږ دغه زما پکې ذاتي طور 40 جیره به ځمکه تلې ده، یو 160 کنال مونږ ورکړې ده. په ځمکې په منځ کې مې راغلی، شاته راته پکې ځمکه پاتې شوې ده. مونږ دا مطالبه کوو چې بهی دا بند کړي، پلاټینګ بند کړي، پیسې ستاسو خوښې دي او پلاټینګ بند کړي. او چې څه مقصد لپاره حکومت دا 1951 کې دا میل شروع کړو، هغه مقصد پکې بیا روان کړي چې 400 دا غریب خلک 400 مونږ ډېر پسمانده پاتې شو چې دا خلک پکې بیا مشغول شي او دوی پکې خپل روزګار وکړي. عوامي نمایندګانو ته دې ټولو ته هم دا خواست کوو چې دې کې مونږ سره شریک شي، او د دې 4 کسانو چې دوی دا پیسې په عربونو جمع کړي، ښه به دی چې د 400 د خلکو دپاره تاسو څوک دا د لکونو خلک دي، ووټران دي ستاسو، ووټ به یې درکړي، بیا به هم ووټ درکوي، بیا به هم ولکو سوله راځي. نو ښه به دی چې تاسو د دوی فلاح بهبود کار وکړئ، د دوی اواز اوچت کړئ په نسبت د دې چې د 4 کسانو اواز اوچت کړئ. صحیح. ها کتونکو دا سابق وزیر تعلیم هاشم خان چې تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. علي خان کومې خبرې پکې پاتې وي هغه تاسو وکړئ. مونږ چې دا څه دغه خلک راټول کړي، دا د میل هغه امپلایز و، د هغې هغه بچي دي، دغه دي چې کوم د میل کې کار کو او د میل کې
ولا تنخواه ورکوله د مل د هغې په دغه روانو مونږ هغې ټولو ته ووایو چې هم تاسو خلک راټول شئ چې دا د ستاسو وخت دی د اکارډ ټو ګورنمنټ رولز لکه که دلته کارخانې جوړېږي نو هم دی پنشنیرز دي دا به هم د دې حق دی دې ته به د هغې دغه میلاویږي ریالټي چې دغه دی چې د هغې بچي به نوکران کېږي ډېر خلک داسې وو چې دې کې تقریبا 80% خلکو ته پنشن هم نه دی میلو دې کې ډېر هغه خلک وو چې لکه هغه جنګ ایج برتي وو دغه مل روان وو هغه یکدم مل بند کړی شو دغه شو په هره وجه چې شوه دا خلک محرومه پاتې شو دا روډونه پې زمونږ آباد وو زمونږ د دنیا دلته کم از کم 3-4 زره خلکو کار کو روزګار پې روان و دا 400 آباده وه کرایم نو دغه نو دا روډ به د شپې م آباد و دروازې به م آباد و په 400 کې یو روډ و نوشیره روډ چې دا د دې 400 یې شوګر مل او پیپر مل د وجې آباد تاسو وایئ چې په دې بیا میلیونه راوځي دلته یا کوم چې پلای د ځمکې دوی له ورکړي چې لومبې زمونږ مطالبه دا ده چې دلته کارخانې او میلونه جوړ کړي شي چې خلک په روزګار شي زموږ زمونږ دا مطالبه ده چې دلته زمونږ خپل جایدادونه هم دي خو مونږ هغې مطالبه نه کوو چې مونږ ته جایدادونه میلو شي مونږ ته دغه میلو شي مونږ وایو چې 400 ډېره کمزورې پاتې شوه نه دلته کارخانې شته نه دلته روزګار شته نه څه بل څه داسې هغه شته دا چا چې اخیستې د هغوی وایي په دې به مونږ صرف کارخانې کولو دا مخکې هم داسې وشو 400 دا پیپر میل کې اوس آینده په 400 دا شوګر میل کې به هم داسې وشي مونږ دا خبرې نه منو دې مونږ سره ریټن اګریمنټ دغه وکړي چې او دا به کارخانې وي دا به سوسایټۍ نه وي دا به شاپینګ مال نه وي هغې خو خپل دغه کې وایي چې دا به سوسایټۍ وي او دا به شاپینګ د سرپو کارخانه کې به 10 کسه نوکران وي نور به دا په زرګونو خلک غرق شو دا به د سرپو د صابونو دا کارخانه خو نه ده دا کارخانو کې نه راځي دا خو په زه دې خلکو لاس هم کولو کوم دا خو زما د لیول خبرې دا خو د دې لیول خبرې نه چې د اربونو کروڑونو روپو جایداد دا د ما ته حواله کړي چې زه به دې کې دونه څه لو کوم چې راته ستا څه وایې دې کې به زه هسپتالونه او سکولونه هم جوړ کړم دا څنګه خبرې دي دا خو ناممکن او غیر دغه خبرې مونږ دا خبرې دی چې دې کې د غټې انډسټري جوړې شي دغه دې جوړې شي دې کې د عوامو په هغه راشي دا خو نه چې په 100 کسو کارخانه دې ته کارخانه نه وایي دې ته دکان وایي نن سبا خو 100 کسه دکان کې نوکرانی په غټ شاپینګ سټور کې نوکرانی دا په زرګونو خلک به دې په 100 کسو کې موډویټ کېږي او دا زمونږ د 400 به حصه ډسټرکټ ته پته نه لګي زمونږ د مشرانو د دې دغه د ډي سي امنګان نه مم پی ایچ تا نه مم منیش تا د بجلی دغه سیالي د ځمکو دال دی زمونږ د کیسونو دغه دی پته نه لګي چې مونږ په کم ځای آباد یو کم ځای دغه یو خارنا پرسان دی دا خلک دی له ټونه ورکوي دی له دغه ورکوي په کار ده چې دا مونږ خو عوامي خلک چې خلک رال کېناستل خبر شو دا خو دې ځان دونه نه خبرئ دا انتظامیه څه شوه دا دغه څه شو دا څه دپاره ده حکومت بیا دې د څه دپاره دا اوټ دا خلک دی له څه له ورکوي چې دې عوامو دغه دی نشي کولی صحیح ها کتونکو د سرپو کارخانه پکې دا کوي چې د عمران خان صاحب تصویر په خو غټو لګي نو برانډ دی برانډ دونه به خرڅېږي چې څه ښه دی نشته دی خو چې 10 کاله په دې صوبه کې د دوی د حکومت وشو نو موږ له یو ډېره لویه تحفه راکړه تحفه دا راکړه چې سرکاري ځمکې ځان پسې ولیکلې او موږ یې کنګال پرېښودلې دا د 400 د سیاسي خلکو په مخ څپېړه ده او بیا چې دا کوم منتخب نمایندګان دي دوی سبا د چاکوسو ته ځي او په شوګر میل او پیپر میل کې چا کار کړي وي نو دا ورته لږ ور یادوي چې هغه ځمکې چې کوم دی خو تاسو خرڅې کړئ او هغه یونین والا چې کوم دی نو هغوی د هغوی زه د سره ښه نه ویم بس چې کوم دی کې یونینونو منګه د راتلونکي نسل هم چې کوم دی هغه خیر ته کېنو دغه حال دی بیا به کې د سیاسي خلکو چې کوم دی او پنشن یې د ځمکې د نه خرڅه کړه هغه نوم نشان ته ختموي تا سره پنشن غم دی دا نښې نښانې اوس ختمېږي په 400 کې هغه اثرات چې کوم دی هغه نښې نښانې پنشن یې دغه کېږي او صرف بلډنګ دی مشینري چې کومه ده هغه لا خرڅه شوله داسې قیمتي مشینري ولاړه پنجاب په میلیونو کې نن هغه دغه کېږي او دا د ایشیا لوی میلیونو او چې کوم دی هغه د کپړو میل هغه هم لاړه پاټلۍ ځمکه چې کومه ده هغه سکولونو والا هغې خلکو قبضه کړله د 400 خلکو ته زه خیران یم چې به دغه یو څو 50 کسان
حقیقت دا دی هشم خان مشاته ولاړ دی خو هشم خان په دې کې چې څلوېښت جیره به په دې کې ده بس په مطالبو کې دغه پراپرټۍ والا څه به ناست چې ما ته څلوېښت جیره به بېله کړه په دې هم یې غلي یو وړخ ته ناست داسې علي خان دی د هغه پکې ځمکه د هغه هم یو غلی ناست و خو دا تاسو ته یو عبرت درکوي چې موږ د خپلو ځمکو نه تېر ناست یو خو د قام له څوکې نو د صوبایي حکومت نه خو په دې تمه نه کوو چې هغه پرون وزیر اعلی وایي چې موږ سره راتلونکي وخت کې تنخواګانو پیسې نشته دي نه خو دیوالیه شوه موږ بیا هغه 1000 ارب قرضه چې کمونه هغه به دې میلیونو ته مختص کړي موږ لا په دې تمه کې 400 والو موږ لا به دوی دا کول چې دلته کې به دا میلیونه چې کم دي دا به خالیږي کتونکو په دې چې څومره باس وکړم څومره نه هغه کم دی د هر مشر په ذهن کې خپلې خبرې دي خو پروګرام اوږدېږي انشاءالله بیا به پرې خبرې اترې کوو خو د صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کوو چې 10 کالم کې دا کومه تحفه کم ظلم زیاتې د 400 عوامو سره وشو نو اوس هم وخت شته دی راتلونکي الیکشن کې په چا نه ووټ غواړئ نو د هغې نه مخکې 400 کې د 400 خلکو دپاره دا وکړي د 400 خلکو پیش یې بس ته لږ ذهن چې کوم دی نو اجتماعي سوچ کې د انفرادي سوچ نه روزه د خپلې ضلعې ایمنه پاش شو ورک شو چا نه مطالبه وکړو ایمنه شته دا وفاق سره کار دی وفاقي هم څوک اوري ګوري او چیف جسټس د پوري په دې کې څو موټ اکشن واخلي